بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د تقریر موضوع ده ښځه به خپل خاوند په فتنه کې نه اچوي. خاوند لره په فتنه کې اچول دا دي چې حرام کار ته یې راکاږي، لکه ګیره خریل، برېت اوږدول، ویښته انګریزي پرېښودل او د والدینو نافرمانی کول وغیره. داسې ښځه د خپل خاوند دپاره فتنه ده. حدیث کې راځي ان اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أزور على الرجال من النساء. دا حدیث بخاری راغستره چې ترجمه یې دا ده د اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما نه روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ما د خپل ځان نه وروستو د سړو د پاره د زنانو نه زیاته نقصان والا فتنه نه ده پرېښې. د دې په مقابله کې نیکه او دینداره ښځه غواړي چې زما خاوند الله تعالی ته نږدې شي او دینداره دي وي. لکه په یو اوږد حدیث کې داسې راځي چې ترجمه یې دا ده عطا فرمایي زه عبدالله بن عمر او عبید بن عمر رضی الله تعالی عنهم عایشې رضی الله تعالی عنها کرا ورغلم. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورته وویل موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر عجیبه عمل بیان کړه چې تا لیدلی وي. راوي فرمایي هغې وجړل، بیا یې وویل د هغې هر عمل او کار عجیبه و. یوه ورځ زما په نمبر کې زما خواته راغی تر دې چې ما سره زما بسترې ته راننوتلو او د هغې بدن مبارک زما د بدن سره ولګېدو. نو وی فرمایل ای عایشې ما ته اجازت راکړه چې زه د خپل رب بندګي وکړم. ما ورته وویل زه ستا نږدې کېدل الله تعالی ته خوښوم او ستا خواهش خوښوم. نو قدرمنکو لوستونکو او اوریدونکو، یوه زنانه چې د خپل خاوند سره حقیقي مینه کوي نو هغه غواړي چې خاوند یې الله تعالی ته نږدې راشي او د الله تعالی د نافرمانۍ نه منع شي. نو زه هم زنانو ته دا وایم چې د خپلو خاوندانو دپاره فتنه مه جوړېږئ چې د بېدینۍ طرف ته یې راکاږئ، بلکې کوشش کوئ چې وخت په وخت ورته نصیحت کوئ چې الله تعالی ته نږدې شي او د شیطان نه لرې شي. الله تعالی دې موږ د شیطانانو د شرونو نه وساتي او الله تعالی دې زموږ بیبیانې نیکي کړي چې موږ د پیغمبر اسلام په لاره باندې روان کړي. الله تعالی دې زموږ د بیبیانو نه نیک اعمال او ښه کارونه واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.